کلاس کې د مرکزي صوبایي خو چا مسایل راځي نو فوري ورته حل کوي. پلار چې هغه به لږ دغه کولو چې کم کار چا نه کېدو نو ورته یې دا نه کېږي دا کېږي دی هر کار ته یې کېږي او هر کار کوي. جوان دی او عزم یم دی چې خدمت وکړم. ینګ دی مخکې سیاست کې تلو یو جنون دی یو مینه د مخکې سیاست کې تلو نو دی چې چا هم کار وي نو ورته کار کېږي. نو ټلیفون مو چې ته محکمې سره رابطه هم کوي نو کار کېږي. نو دلته چې دی نو بل خوشقسمتي وته دا حاصله ده چې ورسره ډاکټر عمران چې دی هغه هم ورسره ولاړ دی په پیجوانې انتخابي کمپین کې. بل رور دی ابراهیم خټک ایم پی ای دی هم ورسره کمپین کې روان دی. بل کشر رور دی اسماعیل خټک هم ورته کمپین چلی. پلار چې دی نو وزیر دفاع پرویز خان هغه لویه مورچه سنباله کړې ده خپل زوی د وارث خټک دپاره. او بل کم سپورټران دي وزیر دفاع صاحب کومو علاقو ته چې تر ننه پورې نو تللی هغې ته هم لاړو. بلکل تفهیم دغه شان خبره ده. هغه خلک چې کوم د نو چوړلي چې د مضرورت نو کړی چېرې د حمایت ای وجه دا چې تفهیم چې پرویز خان ته پته ده چېرې د اپوزیشن جماعتونه چې دي مخکې پی کې 63 کې یو شوي وو تحریک انصاف خلاف. اوس هم چونکې ما زوی ولاړ دی اوس هم دی یو کیدی شي ټول جماعتونه یو کیدی شي. د هغه پیله نه پیشبندي کړې ده چونکې 40 ساله هغه د سیاست تجربه ده او ټول اوس هغه نه جوړ کړي ده. خپل زوی ته ټول سیاست چې دی شفټینګ راته روان دی ټرانسفر کوي سیاست. نو هغه د متوقع نتایج کوم صورتحال هغه ته پیش کېږي چې ټول اپوزیشن جماعتونه یو کېږي. نو هغه خلکو هم ته ورسېدو چې کوم خلکو ته هغه رسېدو ضرورت نو محسوس کړی یا هغه په نظر کې دا خلک یا سیاست کې ایکټیو نو هغه خلکو ته هم دی اوس هغه خلک هم د په سیاست کې ایکټیو کړي خپل زوی اسحاق خټک دپاره. نو هغه داسې علاقه نه ده پرېښي چې هلته نه وي رسېدلی. ټول نه سوا ایکټیو چې کس چې دی مونږ پرویز خان دی په د سیاست کې خپل زوی دپاره کوم انتخابي کمپین چې جاري ټول نه تیز کمپین د اسحاق خټک دپاره روان دی او هغې کې سیوا کردار چې دی خپل پلار دی پرویز خټک او پلار زوی رشته خو ده داسې چې هغې کې یو رکاوټ حل کېدی نه شي. کومه پته به کوم ځای غورځئ د هغې لپاره مکمل یو لایحه عمل ده. 15 ام پی ایګان د دې ضلعې او 2 ام ان ایګان د دې پاور دا په دې انتخاب باندې اثر انداز کېږي. نو ډېر لوی زمیني حقیقت دی او څه زمیني حقایق دې نه انکار نشي کېدی. دغسې په نوشهره کلا کې د په درزنونو کسان د مسلم لیگ نون نه مستعفي شوي دي او کې شمولیت اختیار کړی. نفیم دسمبر دی خزا موسم دی دې کې پتې را پرېوځي او بل دغه شان دی الیکشن روان دی. الیکشن کې دا پتې را پرېوتو نه سیوا دا وکټې چې وي دا سیوا را غورځېږي. نو حکومتي جماعت ته تحریک انصاف پرویز خان دلته خپل موجود دی او سیوا ټارګټ چې دی اسانه وکټ راویستن راوځېدن دی ته مسلم لیگ نون نه ښکاري او مسلم لیگ نون چې وکټ یې دړادړ را پرېوځي. او که لوی لیډران وي او که واړه لیډران وي کارکنان وي هغه سره دی رابطه وکړي. تفهیم بل دی چې خلکو مسایل مو وي چا نوکري مسایل وي چا سره ټرانسفر مسایل وي چا لارې کوڅې مسایل وي چا سټریټ لایټ مسایل وي چا مختلف نوعیت مسایل وي او چې هغه کس ته پته ولګي چې ما مسایل اوس حل کېږي یا هفتې بعد الیکشن فوري بعد حل کېږي او دا خلک یې حل کولی شي. حکومت هم دی ورسره وزارت هم ورسره دی خامخا خلک به وفادارانې بدلوي دغه بدلوي. سیاست خو دا نه دی تفهیم چېرې بس سیاست ته دا کې بس دوزخ جنت آخرت خو خپل عمل باندې میلاویږي. دا سیاست چې دا دنیاوي مسایل حل کونو بهترین لکه آسان طریقې سره څوک مسایل حل کوي بل سیاسي پارټۍ ته یا امیدوار ته لاس ورکړي چېرې ته سوا کامیاب شي ته اختیارمند شي ما دا مسایل به ته حل کوي یا دا ما واقف خلک دي دا قوم دی دی دا مسایل به حل کوي. نو ځکه خلک دا ملګرتیا کوي. نو مونږ چې مسلم لیگ نون چې دی نو هغې وکټې سیوا را پرېوځي او تحریک انصاف چې دی هغه یې حاصلوي. نو نن هم څنګه تاسو وایي چې ډېر ځای کې ډاکټر عمران دی هغه بېلې وکټې راوځولي اسحاق خټک چې دی هغه بېلې وکټې راوځولي دي. دغه شان دی هغې اسماعیل خټک دی بېلې وکټې راوځولي دي. د مسلم لیگ نون پرویز خان دی هغه ته خو ډېر خلک راځي ټوپۍ. نن امن ګارډن کوم علاقه ده
هلته نه یو ډېر لوی وفد راغلی پرویز خټک سره وزیر دفاع سره ملاقات کړی خپل مسایل یې ورته پیش کړي دي او بیا یې نه بعد هغې سره شمولیت او د عیسی خټک حمایت اعلان هم کړی دی دا شان زیار کاکا صاحب کوم شمولیت پروګرام شوی دی عیسی خټک حمایت کې کسان شامل شوي دي او کرنه میټینګ هم پکې